صالحا فإنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب توبه وباسلا وعمل صالحا أو عمل نيكو فإنه يتوب إلى الله متابا بشك دا توبه الله قبولكي والذين وهاغ كسان لا يشهدون الزور حاضريږي د فضولیاتو او د دروغ محفل ته وإذا مروا باللغو او کله چې فضولیاتو باندې تیریږي مروا کراما ډډتی کوي والذین د الله خاصان بندگان هغه دي اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې تلاوت شي کله چې ویل شي دی په مخ کې حکم د الله لم يخروا نو ورزيږي دي عليها د اغینا ثم وبقومیانا کانو اولاندو والذین خاصان بندگان هغه دي یقولون جوي ربنا اے رب زمانگا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا راکی منتا بذریعہ بیبیانو زمانگا او د اولاد زمانگا قرة اعین ارام دسترگو وجعلنا للمتقين اماما او خدای پاکا ما پیشوا کی خود نیکانو خلقو اولئک یجزون العرفة دا هغه خلق دی چې دی له الله په بدل کې مانې ورکي بما صبروا بسبب د صبر د دې په دین باندې ويلقون فيها تحيه وسلاما جعلتك بقول شي په دې باندې صرف خوشامدید او د امن خبري خالدین فيها قد كل ما هو الكبدي هميشي حسنت مستقرا ومقاما دا كل زيادي د پاره د اوسېدو قل حضور هو يديدا ما يعبأ بكم ربي سفر وعد دربستا لولا دعاؤكم كشرطاسو دعاگانی نغختی فقد كذبتم بتحقیق سرطاسو تکذیب کون کیے دا اللہ دا احکاماتو فسوف يكون لزاما بس دیر زرد چی تاسو سر با عذاب ملحق شی تاسو بدا عذاب مستحق اگرزے اللہ باقوی پیغمبر علیہ السلام ومن تاب وعمل صالحا آغا چاچی توبو باسلا او آغا چاچی عمل نیک کو فإنه يتوب الى الله متابا بیشکا اللہ پاک بعد دو دا توبہ قبول کی اللہ پاک بردر توبہ مقبول اشارہ پاکی سترہ اشارہ پاکی غدری و خبرو ترہ چی منگا آبل رسولی چی اللہ پاک ہوئی چی دی ددری و خبر نزان اسادی و غدری خبری اللہ داو کری چی والذین لا يدعون مع الله الها آخر یو خودی شرک ندی اللہ سر معبود ندوری و دو معبود نا مقصد منگا ذکر کو چې دا غینه مقصد سیموار او نازګوري دا الله په اختیار کې دی بل څوک نه شامل دي ټول اختیار هغه د الله ګړي بل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق دي نوجني یو انسان خو په حق باندې ولا يزنون او بل دي زنا نه کوي ومن يفعل ذلك يلقى اثاما او چا چې دا درې واړه کارونه یا پدې کې یو کار وکړو نو بس هغه مستحق وګرځیدو دو کندې د دوزخ په دې ځای کې یو خبره چې پرون ابل رز د تفسیر د ختمېدو نه پس زما ذهن ته دی راوسته مشرانو هغه دا وه چېرې دې آیات کې چې الله کوم حکم کړی دی نو په دې کې هو یو حق د الله راغی او دو حقوق د بنده راغی نو ځه موږ به دا ووایو چې الله به خپل حق معاف کړي د بنده حق الله څنګه معاف کړي الله خو بخپل وی چې د بنده حق نو ګناه کبیره کې چې توبه وباسي نه الله یې ګناه کبیره او د بخي خو هغه چې د الله حق د بنده حق خو الله نه معاف نو په دې آیات کې څنګه دارالو چې الله پاک وی چې د شرک نه گئی او د هغې نه پس چې کوم دی نو دی یو نفس دی هغه نه قتل کوي او زنا نه کوي اوس یو کس دی هغه دا درې واړه کوي اوس چې کوم دی وروستو آیات راغی چې الله پاک وی الا من تاب وآمن وعمل صالحا موږ پکې د وحشي کیسه کړې وه چې الله وایي چې دی توبه وباسي نیک عمل وکړي نو بس دا معاف کړو په دې کې د مفسرینو خپلو کې اختلاف دی صرف یو کوچې غونته پاینټ پکې وکړو
حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه رئیس المفسرین وي هغه وی دا آیات او من قتل متعمدا څوک چې قتل وي د کستا نو خالدا فيها اب همیشه د بار بعزت پدې کې هغه آیات رستو راغلي دي او دا آیات مخکې راغلي دي نو دا آیات صرف د کافرانو په باره کې چې یو کافر دی هغه شرک کوي هغه بناه غږونه کوي او هغه زنا کوي نو چې کله هغه ایمان وروړي هغه ته الله غار سمات دا هغه ته معاف کړي دا مسلمان ته نه معاف کړي مسلمان خو شرک نه کوي خو قتل کوي او زنا کوي دا مسلمان ته په توبه نه معاف کړي دا یو خبره وا چې دې لزرات لم چې دا مفسرین په دې باندې په دې کې چې کوم دې زحاق سیب دی په دې کې مجاهد سیب دی په دې کې عطا ابن رباح دی دا غټ غټ مفسرین دي اگی وی دلته کې دا حکم چې کوم دی الله پاک وی الا من تاب وامن وعمل صالحا دا د کافر په باره کې چې کافر هغه خپل کفر په حالت کې دا ارس کړی دي خو چې کله هغه ایمان وروړو اوس عمل نیک نه الله پاک وته هغه ټول ګناهونه بخي ځکه چې په دې باندې مفسرین متفق دي چې هغه د الله حقوق العباد بخي د بندګانو کوم حقونه چې وری دی وته الله بخي ځکه چې کلمه د ویا کلمې سره ارسل لکه څنګه چې د شرک کو یو بیرته مرتد شنه مرتد سره دغه غنې عمل ټول دی انتهایی نیک انسان دی ټول عمر به دې کې درکړ او اخره خاتمه خراب شو مرتد شو نو دې مستحق نه دي دا خو اعمال کو بدل کې دې په جنت کې لګټې دي او بیا چې کله قادر شي دوزخ ته ورسي نه انما الاعمال بالخواتيم بس اعمال دار مدار په خاتمه دي اوس خاتمه دلته چې په اخره خاتمه ورته په کومر شو ورته نیک عمل ځای شو او د اخره خاتمه په ایمان شو د بد عمل ځای شو نیک عمل پاتې نو چې کوم یو انسان هغه د کفر نه ایمان تراغي هغه ته الله حقوق العباد هم هغه معاف کوي تو ایبی سیک چې کوم دا یو کتاب کیو دا یو کتاب دی دا یو ډېر یو مفسر دی یو ځای کې بګی راغلی دي چې هغه د الله نه معاف کوي خو بیا دو سلیم الله خان صاحب چې کوم دی یو شرح ده فتح الملهم په هغه کې باقاعده چې کوم دی لیکلي دي غالبا د مشکات شریف شرح ده چې تو ایبی سیک د خپل قول نه رجوع کړي دا هغه وی نه کافر ته الله پاک د کلمې په وجه ارسم معاف کوي خو مسلمان چې دی مسلمان ته الله پاک خپل حق خود الله حق دی کې دي شي چې وته وکړي کې دي کټ فرم خبره نه را کې دي شي الله وی زما چې چاته خوښ شي بخمه کې دي شي چې وی بخي خو چې کوم د بنده حق دی لکه قتل شو مسلمان هغه قتل کیږي خو په کوم صورت کې قتل کیږي چې کله دې مرتد شي چې کله د بل مسلمان قتل کو خو د قانون مطابق چې دې مرتد شو نو زمونږ فقہ زمونږ دغه چې کوم دینو مسلک دا وای دله بدرې رضی ورکول شي نو سړی هغه د ایمان نه وړي د ایمان خلاف خبره وکړه د پیغمبر خلاف خبره وکړه نو بدرې رضی ټیم ورکول شي په دې درې ورځې کې بعد علما را غونډي چې هغه شک وبس به کوم ځای کې د شک دې موږ ته وایا چې دا هغه شک یې وباسو او هغه کلمه وای بس صحیح د درې ورځې بعد هغه ټیم دا ول زموږ فکر ورکړل زموږ حنفي مسلک ولا ورکړل او چې په دې درې ورځې کې هغه د خپل کفر او ارتداد نه واپس نشو نو په هغه باندې بیا د وخت چې کوم خلیفہ دی چې هغه یا قاضي دی یا بادشاہ خپل فیصله کوي او په حکم کې چې اوس قتل دا هغه د بارم ډایرکټ قتل نشته زموږ دین یو داسې چې کوم دی درمیانه او متوسط دي دا نه چې دی بای دې سړی بس د کفر کلمه دا مخکې وي بس وی دا نه موږ دې وی دا داسې نه ده دله به ټیم ورګي کدی راوړي د دې ورځې کې د خپل دغه پرې هودو وړي راخله او که پرې نه هودو بیا پستا نه قتل بیا یو د قصاص په شکل کې چې دې کوم دینو قانون هغه د سزا ورکړي په دغه وخت کې د مسلمان هغه قتل جایز کی اصل د مسلمان قتل نه جایز کیږي کچره دې سزا په دنیا کې وخوړه دا یو خبره ده د دې شي الله په د آخرت سزا مانه چې دې دلته کې دای په بدل کې قصاص شو د دیت ورکو یا دې او بخلی شو نو که الله پاک وغوښتو نو د آخرت عذاب وته ما ځکه چې په نیتونو ته ګوري چې د نیت څنګه او دا چا چې معاف کړي دا غي نیت څنګه یو خدا سي معاف کړي
لکه د نن یو کال مخکې د سیند یو علاقه ده رانیپور او هلته کې چې کوم دی نو هلته کې خو د پیران حکومت دی پیران بس اصل پیریان دي خلک هر څه هرڅه کوي هلته کې چې کوم دی نو یو وړه ماشومه وه او هغه چې په یو کور کې په یو محله کې د یو پیر صاحب په محل کې هغې کار کو او چې کله هغه یو ورځ داسې راغله چې هغه د یوې ویډیو وایرل شوه چې هغه په آخري سلکو وه بیا چې کله پوسټمارټم وشو نو هغې سره بیا زنا هم ثابته شوه او هغې سره تشدد هم ثابت شو اوس کال پس مورې وایي بس یاره دا هر څه چې دي ما غلط فهمۍ کې کړي بس دا په خپل مرګ کړه ده ولې هغې چې دي نو ډېر زیات ما بل تاسو یو خبره کړې وه پاکستان کې قانون نشته هغه ډېر زیات بارسوخه دي د هغې نه حکومت هم مخکې نشي دی لکه څنګه چې نن د کچې علاقه کې چې کوم دی نو ډاکوانو 12 پولیس والا ویشتي ډاکوان لګېدلي دي پولیس والې ویشتي دا ګوره یو خبره دا د ذهن او د سوچ خبره داسې څنګه کېږي د پاکستان کې قانون مانون خو شته نه د هغې کال پس وي دا چې ما تاسو ته ووایي که نه چې د الله خواښه ده بیا ستاسو ذهن کې به دا خبر راځي چې دی ماف شو نو بیا به کیسه پاتې شو یو داسې ماف کېدلي چې یو کال یې هغه مور وکړې ده اوس اخره کې هغه چې کوم دی نو دې خبرې ته هغه مجبوره کړی شوه چې هغه وایي نه دا په خپل مر مړه ده دا پیرانو دا کیس نه دی الله پاک به هغې ته ګوري بیا نو الله پاک به حق فیصله کوي او الله پاک وایي بل یو سړی د هغه زنا وکړه نو هغه زنا هغه ته نه ماف کېږي د زنا سزا نه ماف کېږي هغه په حجونو په عمرو په توبو نه ماف کېږي هغه دلته یو بنده حق والی دی د هغې عزت یې والی دی دی به د هغې په بدل کې سزا خوري نو که چېرې دلته کېدو لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابو له چې کوم صحابو په خپله به ځان ویلي دي یا د هغې باندې ګواهي شوې ده ویلي دي او هغه سنګسار شوي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې ګواهي کړې ده چې بس دا جنتیان دي ردي سزا دوی دلته وخوړه خو چې دلته سزا ونه خوړه نو هغه سزا د دې نه ماف کېږي هغه خلک هغه په دې توبه ایستونکو کې شامل نه دي دا مقصد دی د دې نه مقصد دلته کې د کفر د حالتو د اسلام ته راوړېدل دي مسلمان چې دا ګناهونه وکړو په توبه نه ماف کېږي هغې چې چا سره زیاتې کړې دي د هغه نه په معافۍ باندې به کېږي الله به کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومن تاب وعمل صالحا چا چې توبه وویسته په حق سره او چا چې عمل صالح وکړو فانه یتوب الی الله متابا نو بېشکه د الله په در کې هغه مقبوله ده الله به یې قبول کړي والذین بل حسن بندګان د الله هغه دي لا یشهدون الزور چې هغوی د دروغو ګواهۍ نه کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه په دې آیات باندې وایي حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغوی فرمایي چې کله پیغمبر علیهم السلام دا خبره وکړه دې آیات لراغی چې لا یشهدون الزور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یشهدون الزور درې پیرې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخکې داسې تغییر راغی او داسې پریشانه شو چې موږ وایو چې کاش بس دې مخکې دور نه وي دته به درد رسي تکلیف پرې رسي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک د دروغو ګواهي نه کوي په دروغو قسم نه خوري په دروغو قرآن نه کوي په دروغو معاملات نه چلی په دروغو باندې بل کس خولۍ نه په دروغو باندې دوکې نه کوي په دروغو وکالت نه کوي نه هغه کس کامل مسلمان دی کم کس چې هغه د دروغو قرآن کوي هغه په دروغو معاملات چلی هغه د دروغو وکالت کوي په دروغو باندې خلک دوکه کوي نو هغه د دې خاصانو بندګانو د زمرې نه وتېرې الله پاک وایي وإذا مروا باللغو مروا کراما بل خاص د هغه دی چې کله هغه په یو فضول مجلس باندې تېرېږي چې هغه فضول مجلس د څه دی یا خو هغه د دروغو مجلس دی یا هغه د ډول سرنا مجلس دی یا هغه بل داسې یو مجلس دی چې په هغې کې بې حیایي او فحاشي خورېږي نو مرو کرامه دې ته ډډه وکړي دې هلته کیځي نه بلکې دې ته ډډه وکړي لکه یو خادره او په هغې کې چې کوم دی نو جړاګان وګډېده او دې روټۍ له لاندې وړه دا د یو خاص بنده کار دی که روټۍ عامو بندګانو وخوړه هغه حلاله ده حرامه نه ده خو دا احتیاط دا د خاصانو بندګانو کار دی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا بل چې کله د الله پاک احکامات د ذکر شي نو دې پې ځان کڼی او ړندی نه بلکې عمل پې کوي دا نه کوي چې بس به د یو غوږ یې واورېد به د بل غوږ یې وبس مړه دا ګران کار دی دا به څوک کوي دا خو د فرشتو کارونه دي چې سړی به دروغ هم نه وي دروغو قسم به هم نه خوري
سړی به زنا هم نه کوي سړی به دا هم نه کوي سړی به هغه هم نه کوي بس دا زمونږ کار نه دی وروره نورې ته مسلمان نه په تا کې ایمان نشته الله وینا چې حکم ور دی پای باندې ځان ړندی او کڼی نه والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین بل خاصان بندگان هغه دي چې وی خدای پاکه ترا چې موږ د بیبیانې زمونږه او د اولاد زمونږه قرة اعین یخوالې د سترګو چې موږ به خوشحاله شو وجعلنا للمتقین اماما او موږ مشر کې خو د نیکانو خلکو مشر مو کې نو د سترګو یخوالې څه دی مطمئنتوب څه دی چې ته کور ته لاړ شي او ستا بیبي هغې قرآن راوستی هغه تبلیغ کوي هغه ستا د مور همدار خدمت کوي هغه ستا په خدمت کې لګیا ده دا نه چې هغې موبایل راغستی دی هغه فیسبوک کوي ځان له هغه یوټیوب کوي هغه نیټ کوي هغه پردو سړو ته په هغې موبایل کې ګوري نه هغه چې کوم دی نو څه کوي هغه دیني کار کوي نو دا د سترګو یخوالی دی ته کور ته لاړې ستا بچي هم قرآن ته ناست هغې یو بل سره حدیث ډسکس کوي هغې خپل تاریخ ډسکس کوي هغې دا نه وایي چې بھائی دا نوی گیم راغلی دی دا نوی ایف راغلی دی او دا نوی د ارننګ طریقې راغلي او پوهېږي پرې نه چې دا حلال دي که حرامي دي الله وایي د خاص بنده د هغه دا یوه نښه ده چې به د خپلو اولاد په باره کې دعاګانې د الله نه غواړي چې خدای پاکه دا زما دپاره ذریعه د ارام او د راحت جوړېږي ځکه چې دغه اولاد ارام او راحت جوړېږي بل څوک نه جوړېږي او بل للمتقین امامانه مقصد د جومات امام نه دی چې خدای پاکه ما د جومات امام کړي نه خدای پاکه زما انډر کې چې کوم خلک دی دی د دین د اصولو تابع کړي چې زه د دې مشر یم نو چې زه د دې په وجه نیسلی کېږم نه بلکې دا چې زما کوم تابعین دي ما له دوره کنټرول راکړي چې زه چې کومه لاره باندې په خپله باندې د اسلام روان یم چې دین په هغه لار روان شي دې زما نه بل طرف ته نه اړې چې ما د خلک دا پیغور راکړي چې ګوره ته په خپله څه کوې د اولاد دې څه کي دا په کوم طرف روان دی دا دعا ده چې دا دعا تاسو الله پاک طریقه ښیي د خپل کور په باره کې د خپل اولاد په باره کې دا دعاګانې زما نه وغواړئ الله وایي اولئک یجزون العرفة بما صبروا دا قسم خلک دا یولس صفاتو والا چې بیان شو نو دا هغه خلک دی چې الله پاک بدیله بالاخانې ورکوي بالاخانونه مقصد صرف ښکلې ښکلې محلات پوله ورکوي د دې د صبر په وجه چې دې د الله په احکاماتو د الله په رضا صبر کړی دی ویلقون فیها تحیة وسلاما ویلقون فیها تحیة وسلاما او دی باندې به اجول شي هلته کې دی باندې به ویلی شي هلته کې دی ته به پیش کېږي هلته کې تحیة وسلاما تحیة خیرالی سلاما او امن د دې دپاره به داسې خبره د دې په غوږ نه لګي چې په هغې باندې دې پریشان شي خالدین فیها او دا به همیشه دپاره حسنت مستقرا و مقاما دا یو ښکلی ځای دی د ورتلو دپاره ځکه چې الله پاک هلته کې د دوزخ په باره کې وایي دا یو ناکاره ځای دی نو الله پاک وایي چې دغه ځای دا دوزخ چې دی دا د اوسېدو دپاره هم او د لږ ټایم دپاره هم ناکاره دی الله وایي دا جنت د دواړو څیزونو دپاره ښکلی ځای دی قل حضور ورته ووایه ما یعبأ بکم ربي په دې کې څلور ترجمې دي موږ به ترې دوه چې ذهن کې ولي قل حضور ورته ووایه ما یعبأ بکم ربي سفر والي رب ستاسو ولا لولا دعاؤکم کچرې تاسو نه غوښتې دعاګانې کچرې تاسو د الله پاک نه د خیر دعاګانې نه غوښتې کچرې تاسو الله ته زاریه فریاد نه کوله کافر دی که مسلمان دی کچرې تاسو په خپل تکلیفونو کې الله نه رابللی نو الله پاک به پخوا تاسو له سزا درکړې وه خو د الله پاک هغه رحمت تاسو رابلی په دې وجه الله پاک تاسو باندې ډارک عذاب نه راولي او دویمه ترجمه دا را چې دا دویمه ترجمه امام رازي صاحب کړې ده قل حضور ورته ما یعبأ بکم ربي په تاسو باندې څه کوي ستاسو رب لولا دعاؤکم چې کله تاسو غواړئ د غیر الله نه مدد په تاسو الله څه دي بس عذاب به در درکړي چې د الله نه ما سوا تاسو د بل چا بندګان کېږئ نو الله به تاسو سي بس الله به دله د هغې سزا درکوي فقد کذبتم فسوف یکون لزاما
چې کله تاسو د احکامات د الله د احکاماتو خلاف ورزي کوئ فقط کذبتم تاسو د الله احکامات درو غنئ فسوف يكون لزاما پس زر دي چې د الله د عذاب مستحق به وګرځي الله به تاسو له عذاب دی بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا چاچو توبه وباسل نیک عمل وکړو بشک د الله پاک بدر کې بدل په قبول شي والذین لا يشهدون الزور او هغه کسان چې گواہی نه کوي د دروغ او اذا مروا باللغو کله چې په فضولیات کې مروا کراما ډډ دي کوي والذین وهغه کسان اذا ذکروا بآيات ربهم چې کله د الله احکامات د دې په مخ کې ذکر شي لم يخروا عليها صم وعميانا ځان پکړی اوړندینا والذین یقولون خاصان بندگان هغه دي چې وی ربنا ای رب زمونږ حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین خدای پاک زمونږ بیبیان او اولاد زمونږ د بار سترګو یخواله وګرځي وجعلنا للمتقین اماما خدای پاک ما د نیکانو خلقو مشرکی اولئک یجزون العرفة بما صبروا بشک الله پاک په جزا کې ورکی دي د بالا خانی د صبر په وجه وي لقون فيها تحیه و سلاما چې د دې د پاره په کې امن وي خالدین فيها همیشه وي په دې مزو کې حسنت مستقرا و مقاما چې دا خپل زید د اوسېدو کل حضور و دوای ما يعبو بكم ربي تاسو سفر و درلرم تاسو لولا دعاؤكم فچریتا سو د زاری فریاد نه بولی فقد كذبتم پتاي کې سره درو غنې تاسو احکامات الله پسو بیان لزاما زرد چې د عذاب مستحق بجو